بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ تیر لیکچر چې و د هډوکو په جوړښت یا جوړېدنه یا اسوفیکیشن یا اوستروجینیسس باندې و. مونږ وایو چې هډوکو دغه وده او نشونما چې ده دا په دوو ډولونو باندې سرته رسیږي. یو هغه وده نشونما چې هغه په خپله د انټرا ممبرانوس وه چې دلته تر ټولو نه مهمه او اساسي خبره د کنیکټیو ټیشو د حجراتو څخه چې میزنکایمل سیل دي دغه حجراتو څخه وده او نشونما کوله او دغه حجرات بالاخره په څه شي باندې بدلېدله؟ په اوسټو پروجنیټر سیل او اوسټو بلاست باندې او اوسټو بلاست بالاخره په اوسټو سیل بدلېدله. دویم ډول وده او نشونما چې وه هغې ته مونږ انټرا کارټیلیجینس وه چې هغې کې زیاتره د کارټیلیج برخې ساختمانونه په څه شي باندې بدلېدل؟ په هډوکو باندې بدلېدل. چې دلته ډېر ښه تصویري دی چې زیاتره دغه کارټیلیجینس وده او نشونما په طولاني هډوکو کې سرته رسیږي، یعنې زیاتره شخص پکې په طولاني ډول سره وده او نشونما کوي او بالاخره انټرا ممبرانوس چې وه دا زیاتره په هموارو هډوکو کې سرته رسېدله. دا اوس وګوره یو هیالین کارټیلیج څخه عبارت دی او د هیالین کارټیلیج چې دی دا په زیاتره په داخل الرحمي ژوند کې مونږ وایو، امبرایو کې مونږ وایو چې د بدن ټول هډوکین سیستم چې دی دا کوم ډول کارټیلیج وي؟ هیالین کارټیلیج وي. چې بالاخره دغه د هیالین کارټیلیج چې کوم حجرات دي چې هغې ته مونږ کانډروبلاست په نامه سره یادوو، دغه حجرات هایپرټرافي کوي چې دا د مثلا د هایپرټرافي څخه وروسته خپل شکل جسامت کې زیاتوالی راوړي او دا په څه شي باندې بدلېږي؟ په اوسټوبلاست حجراتو بدلېږي. کله چې په اوسټوبلاست حجراتو بدل شي، اوسټوبلاست حجرات بالاخره څه کوي؟ میټریکس تولیدوي او د میټریکس د تولید له کبله دغه کاندروبلاست حجرات او بالاخره هغې کې بند پاتې کېږي، تغذیه مختل کېږي، کاندروبلاست له منځه ځي، بالاخره په څه شي باندې بدلېږي؟ په هډوکینو حجراتو بدلېږي. دغه وده او نشونما زیاتره په دوو شکلونو باندې سرته رسیږي. یو پریمري اسوفیکیشن سنټر و چې د مرکزي برخې څخه شروع کیږي او بالاخره د دغې پیرسټوم په شاوخوا کې دلته پیرسټوم منځته راځي، د هغې په شاوخوا کې یو بل ساختمان چې منځته راتلو چې په مخکې سلایډ کې تاسو په واضح ډول سره وکتلو چې هغې ته مونږ د پیرسټل بون کالر په نامه سره یادولو چې دا هم نهایتو ته څه کوي؟ وده او نشونما کوي. چې دغه مرکزي برخې څخه یا ډیافیزز برخې څخه چې کله هډوکي وده او نشونما وکړي محیط خواته حرکت کوي، نهایاتو ته حرکت کوي، نهایاتو ته دې ته موږ پریمري اسوفیکیشن سنټر وایو. بالاخره دغه پریمري اسوفیکیشن سنټر څخه وروسته موږ سیکنډري اسوفیکیشن سنټر وایو چې د دې سیکنډري اسوفیکیشن سنټر زیاتره په کومو برخو کې وجود لري؟ په نهایاتو کې وجود لري او دغې ته موږ ایپیفیزل سنټر هم وایو. دغه د ایپیفیزل برخه ده او دا د څه برخه ده؟ د ډیافیزل برخه څخه عبارت ده چې د هډوکي بالاخره په لانګیټیوډینل ډول سره یا په طولاني ډول سره وده او نشونما کوي. د دې دواړو ترمنځ یو ډیسک وجود لري چې دې ته موږ ډیافیزل ډیسک په نامه سره یادوو. دغه ډیافیزل ډیسک د وخت په تېرېدو سره د عمر په زیاتېدو سره خپل نهایي برخې ته څنګه کېږي؟ رسېږي او بالاخره د نهایي برخې ته چې کله ورسېدو په دې وخت کې دغه ایپیفیزل ډیسک هم له منځه ځي، وده او نشونما نشي کولی او بالاخره کله چې ایپیفیزل ډیسک له منځه لاړو نو هډوکي په طولاني ډول سره وده او نشونما نشي کولی چې دغې حالت ته دغه ایپیفیزل ډیسک د یو تور خط په ډول باندې ښکاري چې دې ته موږ د ډیافیزل لاین په نامه سره یادوو. نو اوس ووایو چې دغه حالت ته ایپیفیزل فلیټ وایي، دا یې د پیرسټوم په نوم سره یادېږي، د کمپکټ بون په نامه سره یادېږي او د سپنجس بون څخه عبارت دی او د په خپله ارټیکولر شیر کارټیلیج څخه عبارت دی. دلته وګوره هډوکي په کوم شکل و، دلته په کوم شکل شو، دلته کوم شکل شو، دلته ګوره طولاني ډول زیاتېږي او بالاخره دلته یو داسې یو هډوکي منځته راځي چې د هډوکو طولاني یا لانګیټیوډینل وده او نشونما یې شی کړی؟ توقف کړی. دلته وګوره بون میرو چېرته ده، سپنجس بون چې څومره دی، دلته بون میرو څومره وه، دلته یې څومره وه، دلته یې څومره وه، دلته کاملا هیالین کارټیلیج و. دا د وده او نشونما د کوم شکل باندې وه؟ انټرا کارټیلیجینس شکل باندې د دې وده او نشونما وه. راځو مونږ تغذیه له نظره هډوکي
څه ډول تغذیه کیږي. د هډوکو په تغذیه باندې خبرې کوو. د هډوکو تغذیوي سیستم یا دې ته موږ وایو چې واسکولیزیشن او بون ټیشو دا فرق لري. د سپنجس بون تغذیه څه ډول ده او د کمپکټ بون تغذیه څه ډول ده. موږ وایو چې سپنجي هډوکي چې دي هغه هډوکي د سپنجس بونه چې هغه سمال یا کوچنی پرچې ولري. موږ سره وایو چې د سپنجس بونه او همدارنګه موږ هډوکي د مایکروسکوپ له نظره څو ډولونو باندې ویشل شوي وو په دوه ډوله. یو سپنجس بون په نامه سره یادوو چې دې ته موږ سینټرل بون هم وایو، بلې کمپکټ بون په نامه سره یادوو چې دا زیاتره په کوم برخو کې موقعیت لري؟ په محیط کې. اوس راځو موږ واسکولیزیشن او بون ټیشو که هغه سپنجي هډوکي یا که هغه کمپکټ هډوکي دې تغذیه څه ډول ده. موږ وایو چې د سپنجس هډوکي کوچنی پرچې چې دي یا سمال پرچې چې دي دا د هغه کپیلري په واسطه چې په همدغه سپنجس بون کې موقعیت لري د دې په واسطه باندې څنګه کېږي؟ تغذیه کېږي. خو د سپنجس بون لوی پرچې او همدارنګه کمپکټ بونه دا دواړه د یو سیستم په واسطه باندې تغذیه کېږي چې هغې سیستم ته موږ هورسن سیستم وایو یا دې ته موږ د اسټیون په نامه سره هم یادوو. هورسن سیستم یا اسټیون که تاسو ته څوک په امتحان کې راوړي چې د هورسن سیستم بل نوم څه دی، کوم برخې لري، نو ویې لیکئ. نو تاسو وایو چې هورسن سیستم یو بل نوم د اسټیون په نامه سره هم یادوو او لاندې برخې لري چې موږ وایو او دغې په واسطه باندې کمپکټ بونه او بالاخره د سپنجس بون لوی پارچې دا د څه شي په واسطه باندې تغذیه کېږي؟ دا د هورسن سیستم په واسطه باندې تغذیه کېږي. خو د سپنجس بون کوچنی پارچې چې دي دا بالاخره د څه شي په واسطه تغذیه کېږي؟ د هغه کپیلریو په واسطه تغذیه کېږي کوم چې په همدغه کې موقعیت ولري. راځو موږ هورسن سیستم باندې خبرې کوو چې هورسن سیستم چې دی کومې برخې لري، کوم ساختمانونه لري په هغې باندې خبرې کوو. راځو موږ هورسن سیستم یا دې ته موږ د اسټیون په نامه سره هم یادوو. دا یو دا لري چې هورسن کانال لري. یو ساختمان یوه برخه د هورسن کانال په نامه سره یادېږي، بله برخه یې د هورسن لمیلا په نامه سره یادوو، بله برخه یې په خپله د لکونه په نامه سره یادوو، بله برخه یې په خپله د کانال کولی په نامه سره یادوو، یوه بله برخه یې د انټرسټیشل لمیلا په نامه سره یادوو. 5 ساختمانونه لري. په دغه سلیډ کې 4 راغلي دي، ستاسو په کتاب کې 5م هم شامل دی. یو ساختمان د هورسن کانال دی، بل ساختمان د هورسن لمیلا ده، بل ساختمان لکونه ده، بل ساختمان کانال کولی ده، بل ساختمان انټرسټیشل لمیلا ده. دغه هورسن لمیلا ته موږ کانسنټریک لمیلا هم وایو. دغه هورسن کانال ته موږ سینټرل کانال هم وایو چې دې باندې تاسو غلط نشئ. راځو موږ وایو چې هره یوه برخه په لنډ ډول سره تشریح کوو. دلته اوس وګوره دا یو کمپکټ بون څخه عبارت دی. دغه برخه چې ښکاري دې ته موږ سپنجس بون په نامه سره یادوو، دغې ته موږ بلډ ویسل په نامه سره یادوو، دې ته موږ نرف وایو، دې ته موږ کمپکټ بون وایو. دا داخلي برخه د سپنجس بون، دغه بون میرو کانال د داخلي برخه چې سپنجس بون دی د چې په واسطه باندې پوښل شوې ده. موږ وایو چې دا سپنجس بون او د هډوکو داخلي کانالونه داخلي کانالونه دا ټول د څه په واسطه کور شوي دي؟ د انډسټریوم په واسطه. خو خارجي برخه باید د څه په واسطه باندې کور شوې ده؟ د پیریسټریوم په واسطه باندې څنګه شوې ده؟ کور شوې ده. راځو دلته اوس وګوره اول موږ هورسن کانال وایو. هورسن کانال ته موږ سینټرل کانال په نامه سره هم یادوو. دا اوس وګوره دا یو هورسن کانال دی، دا وګوره دا یو بل هورسن کانال دی، دا وګوره دا وینې دا یو بل هورسن کانال دی. کوم ډول کانال دی؟ هورسن کانال دی. دا وګوره دا یو بل هورسن کانال دی. دلته اوس وګوره دا یو بل هورسن کانال دی. نو دغه کانال ته موږ هورسن کانال یا دې ته موږ سینټرل کانال په نامه سره هم یادوو. نو هورسن کانال یا سینټرل کانال موږ داسې وایو چې دغه کانال د هډوکو د لانګیټیوډینل محور سره موازي موقعیت لري. دا د هډوکو یو اوږد محور څخه عبارت دی. دغه اوږد محور سره موازي چې کوم کانالونه موقعیت لري دغې ته موږ هورسن کانال وایو. دا هم یو هورسن کانال دی، دا هم بل هورسن کانال څخه عبارت دی چې دغې کانال د پاسه یو بل کانال چې هغې ته موږ ولکمان کانال په نامه سره یادوو. دغه
دغه ولکمان کانال بالاخره د هاورسن کانال د پاسه شری عمودي چې لري موقعیت لري. نو هاورسن کانال ته موږ هوریزنټل کانال هم وایو چې زیاتره دغه کانال په کوم شکل باندې دی؟ هوریزنټل دی. هو په هاورسن کانال باندې کوم شکل لري؟ عمودي موقعیت لري. دا د هاورسن کانال باندې عمودي دی، خو خپل ترکیب کوم ډول شکل لري؟ یو هوریزنټل دی. هاورسن کانال ته موږ ترانسورس کانال هم وایو چې عموده ورته وګوره اوږد یا ترانسفر دې ته موږ هوریزنټل وایو. خو دغه هوریزنټل په دغه هاورسن کانال باندې عمودي چې لري موقعیت لري او دغه ته موږ کوم ډول کانال وایو؟ ولکمان کانال په نامه سره یادو. ولکمان کانال موږ وایو چې دا د هاورسن کانال باندې عمودي شکل قرار نیولی دی او کله چې پیرسټوم په واسطه باندې لومړي ځل لپاره پیرسټوم د سوری کېدو نه وروسته د وینې رګونه ابتدایي ډول لومړی کوم کانال ته راځي؟ ولکمان کانال ته راځي او د ولکمان کانال څخه بیا چېرته راځي؟ هاورسن کانال ته راځي او د هاورسن کانال څخه وروسته بیا د هاورسن سیستم څه شي ته ځي؟ نورو برخو ته ځي. دا اوس وګوره د هاورسن کانال موږ وایو چې هغه کانال څخه عبارت دی چې دا کانال چې دی دا د هډوکو د لانګیټیډینل محور سره موازي موقعیت لري. په دې باندې یو بل کانال چې د ولکمان کانال په نامه یادیږي عمودي موقعیت لري او دغه کله چې بلډ ویسل په واسطه پیرسټوم سوری کیږي لومړی ولکمان کانال ته راځي، د ولکمان کانال څخه وروسته بیا هاورسن کانال ته راځي. دغه هاورسن کانال ته موږ سنټرل کانال وایو چې د دې څخه وروسته د هاورسن سیستم نورو برخو ته ځي. موږ د هاورسن سیستم یو برخه چې د هاورسن کانال په نامه سره ده دا تشریح کړو. د هغې څخه وروسته موږ یو بله برخه موږ وایو چې هغې ته موږ کانسنټریک لامیلا وایو. کانسنټریک لامیلا موږ وایو چې دا د هاورسن کانال په شاوخوا کې د وینې د هاورسن کانال په شاوخوا کې دا یو، دا د هاورسن کانال په شاوخوا کې دا بل، دا د هاورسن کانال په شاوخوا کې دا بل. وګوره دا یوه پټه، دا بله پټه، دا بله پټه، دا بله پټه چې د هاورسن کانال په شاوخوا کې موقعیت لري او یو واحد مرکز لري. د هاورسن کانال په شاوخوا کې هغه صفحات یا هغه لامیلا ده دې ته موږ کانسنټریک لامیلا وایو. دې ته موږ هاورسن لامیلا هم وایو چې د هاورسن کانال په شاوخوا کې صفحات دي چې یو مرکز لري او زیاتره د هاورسن کانال په شاوخوا کې چې لري موقعیت لري. دې ته موږ کانسنټریک لامیلا وایو. کانسنټریک لامیلا هغه صفحات دي، هغه ورقې دي چې د هاورسن کانال په شاوخوا کې چې لري موقعیت لري. دې ته موږ چې وایو؟ دې ته موږ کانسنټریک لامیلا وایو. بل ساختمان لکونه ده چې ده لکونه وګوره دا یو لکونه ده، دا بل لکونه ده، دا بل لکونه، دا بل لکونه. لکونه موږ داس وایو چې دا هم د هاورسن کانال په شاوخوا کې موقعیت لري، په معینو فاصلو باندې موجوده ده او هر لکونه کې یوه حجره وجود لري چې هغې حجرې ته موږ چې وایو؟ اوسټوسایټ وایو. دلته ډیره مهمه او اساسي خبره ده دا وګوره دا تورې چې ښکاري دا لکوناګانې دي او د دې لکونه کې چې دا تورې ښکاري دا لکونه ده او دې لکونه کې وځو دام لکونه چې د هاورسن کانال په شاوخوا کې موقعیت لري. دغه کې حجرات وجود لري چې دغه حجرات ته موږ د هډوکو حجرات یا شی وایو اوسټوسایټ وایو. اوسټوسایټ په دغه کې موقعیت لري. یعنې لومړی بلډ ویسل راځي هاورسن کانال ته، د هاورسن کانال په شاوخوا کې کانسنټریک لامیلا ده او کانسنټریک لامیلا کې په شی وجود لري دلته صفحاتو کې دلته لکونه وجود لري. د دغې لکونه د دغې هاورسن کانال څخه هرې لکونه ته غذایي مواد څنګه کېږي؟ رسول کېږي. د هغې څخه وروسته بل ساختمان من کانالیکوله وي. دا یو لکونه ده، دا بل لکونه ده، دا بل لکونه چې په دغه کې شی وجود لري اوسټوسایټ حجرات وجود لري. او د دغې لکونه ارتباط لکونه یا اوسټوسایټ حجرات د دې سره دا یو د بل سره د څه شي په واسطه باندې ارتباط لري؟ دا یو د بل سره د کانالیکولې په واسطه. د څه شي په واسطه؟ کانالیکولې. بل ساختمان کانالیکولې دی چې دا پروسس دی. ګوره دغه اوسټوسایټ حجرات د دې اوسټوسایټ حجرات سره د څه شي په واسطه ارتباط لري؟ کانالیکولې. دا یو اوسټوسایټ دی چې لکونه کې ده، دا بل اوسټوسایټ چې لکونه دا یو د بل سره چې په واسطه ارتباط لري؟ لکونه په واسطه ارتباط، د کانالیکولې په واسطه ارتباط. چې په واسطه ارتباط لري؟ د کانالیکولس په واسطه ارتباط لري. اوس کله چې دغه اوسټوسایټ حجرات ته تغذیه ورسیږي د چې په واسطه باندې د هاورسن کانال په واسطه باندې د چې په واسطه د هاورسن کانال. اوس دغه اوسټوسایټ دغه خپل تغذیه دغه اوسټوسایټ ته انتقالوي د چې په واسطه د کانالیکولس په واسطه دلته انتقالوي. نو کانالیکولې چې ته ویل کېږي هغه
پروسس څخه عبارت دي چې بالاخره یو اوسټوسایډ د بل اوسټوسایډ سره شی لري ارتباط لري. بل ساختمان موږ وایو چې هغه انټرسټیشل لامیلا څخه عبارت ده. موږ وایو چې د یو هاورسن سیستم دا یو هاورسن سیستم نه دا بل هاورسن سیستم دا بل هاورسن سیستم ترمنځ چې کوم فاصله پیدا کیږي دلته یو فاصله پیدا کیږي دلته یو فاصله پیدا کیږي دغه سپیسز یا فاصلو ته موږ شی ویل دا یو هاورسن سیستم دی دا به یو بل هاورسن سیستم دی. موږ یو هډوکي زیات هاورسن سیستمونه وجود لري او هر هاورسن سیستم بیا خپل څو برخې لري. دغه کې چې کومې فاصلې پیدا کیږي دغه سپیس یا فاصلو ته موږ صفحاتو ته انټرسټیشل لامیلا په نامه سره یادوو. دا و په واضح ډول سره تاسو سنټرل کانال یا هاورسن کانال باندې پوه شئ، لامیلا باندې پوه شئ، لاکونا باندې پوه شئ، کانال کولی باندې پوه شئ، تغذیه څنګه راځي، ولکمان کانال څخه سنټرل کانال څخه نږدې لاکونا ته، لاکونا څخه د کانال کولی په واسطه لرې لاکونا ته ځي او یو هډوک کې د څو هاورسن سیستم په واسطه باندې څنګه کیږي تغذیه کیږي. دا څو ګوره دغه لامیلا څخه عبارت ده، یوه صفحه ده، دا بله صفحه ده، دا بل دا لامیلا ده او دغه د لاکونا په نامه سره دی کول او دی په خپله د هاورسن کانال دی. دا یو هاورسن کانال دی. څه شو هاورسن کانال دی چې شو دی چې دا یو لامیلا ده، دا بله لامیلا، دا بله لامیلا دی چې شو لاکونا شو. دا چې شو د اوسټوسایډ حجراتو څخه عبارت دا یو د بل سره چې ارتباط لري دې ته موږ سیلولر پروسس یا کانال کولی په نامه سره یادوو چې دې په واسطه یو د بل سره ارتباط لري. دا اوس وګوره هاورسن سیستم یا د آسټریوم په نامه سره دی. یو هاورسن سیستم دی چې زیاتې برخې لري، هم کمپکټ بون تغذیه کوي او هم کوم ډول سپنجز بونه تغذیه کوي. دې ته موږ انټرسټیشل لامیلا انټرسټیشل لامیلا د یو هاورسن سیستم او د بل هاورسن سیستم ترمنځ چې کومه لامیلا صفحه جوړیږي دې ته موږ هاورسن انټرسټیشل لامیلا وایو. صحیح شو. دلته بلډ ویسل ده چې بالاخره د پیرسټوم سوري کوي او لومړی چیرته ځي ولکمان کانال ته، ولکمان کانال څخه بیا چیرته ځي هاورسن کانال ته، هاورسن کانال څخه بیا چیرته ځي نږدې اوسټوسایډ حجره. دا ویل د هاورسن کانال څخه عبارت دی. د کوم ډول کانالونه دی؟ ولکمان کانال دی. د ولکمان کانال څخه عبارت دی چې بالاخره په هاورسن کانال باندې عمودي دی. دا اوس وګوره دا یو ولکمان کانال څخه عبارت دی، دا یو هاورسن کانال دی چې په دې باندې عمود دی. دا یو لامیلا ده، د بل لامیلا ده کانسنټریک لامیلا، د بل کانسنټریک لامیلا ده، د بل ده او د بل ده. دا یو کانسنټریک لامیلا ده، د بل کانسنټریک لامیلا، د بل او د بل ده. بالاخره دې په منځ کې دغه تور چې کار دی څه په نامه سره دیږي اوسټوسایډ حجرات. یو اوسټوسایډ بل اوسټوسایډ حجرات سره د چی په واسطه باندې یو ځای شوي دي د کانال کولی په واسطه تغذیه سره. دا کمپکټ بون دی، آسټریون دی. دا یو آسټریون دی او دا بل آسټریون څخه عبارت دی. دا یو هاورسن سیستم دی او دا بل هاورسن سیستم دی. دا ته موږ د هډوکو تغذیه ولوستله چې هډوکي په کوم ډول باندې واسکولایزیشن صورت نیسي. دا و زموږ درس تر بل لیکچره پورې موږ تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو. ښه شپه درته غواړو.